مشر دا خبره کوم کسا کوم چې تو خبرې ته انتظار دی نن ورځې پورې ته خبرې ته انتظار دی راي پنځه میاشتې چوته صبر نه کوي موږ د ملک څه مهمان نه یو موږ د ملک میزبان یو موږ تو راي ارمشاد لپاره اسټیټ حمایت ویلې کوو چې دا جوړ کړي شیاو دی دا اسټیټ دا ماشاءالله مسلک نه چوپ شیاو کنه دا ټول سپو خبره ده دا خو ساره پاکستاني دي نه دا خو ساره هم پاکستاني ګڼو نه یو پوری افغانستان کې دی بل پوری پاکستان کې دی دا کله پاکستان کې دی موږ ته سزا ملويږي هغه د حب الوطن سزا کوي چونکه مو محب وطن یو اندی وجه نه مو ته سزا ملوي زه حکومت د سیاست څخه سروجه میاشته دی بل ورځ دوه درې ورځې تورې وړې روډ باندې شو سنی مشتا تو پر یادونه کوي چې دوړه خاتم دی پلانکای خاتم دی دا احساس ته نه و چې سټیج کې دا خبرې کولې دا احساس سره درغلې وځي چې پنځه میاشتونه بچی کوي ته درې ورځې برداشت نشي کوي بیا د نوړي اسمان ته ورسېدي وي توري پنځه میاشتې کېږي خپل مشر وي حکومت وي سټیټ ریاست چیلنج کول نه غواړي که چیلنج کول یو وخت سفاره او پورې روډ پر سوال بیا هم څه توري پوره څه مشکله خبره نه مشکله جوړه کړې ده حکومت ته جوړه کړې ان شاء الله دای مو کوم ځوانان پوسټر ملک زرتاج روغلم هغه واجنده و زرتاج ملک ارزی که موسشانه بشانه ویلو من واجونه پارس کنم اس ملک برانه که ویلو بیره نه پرګړ نه نه او سویلو سبا او سویلو کول بادام سویلو آری ویتا تیاریو خو ایمو خپل نظر اوس ما ملک دا ویلا څه کسا ایمو روډ باندې و دا روډ خپل سوالې لپاره صرف کرنه کوي بالکل خاک سی بوتلو ډیرو خلکو بوتویله منافقینو بوتویله چې یو مولا نن سړه ده بیا مو مولا ته ول څه خیر ده صبر بو کو چې کله به ګرمي روغه ویله یو مولا ډیره ګرمي ده نمو به ان شاء الله بارونه برداشت کوي شو سړه برداشت کوي شو هر برداشت کوي شو مو بل وري جاو ته ویل دي چې بشاکه مصابر کوو خو د امام حسین علیه السلام خی صبر کوو خاموش به نه کینو چې امام حسین علیه السلام نه سید مدیر ولیمون صبر جملې خسته دي زه غوی لیمون ته دا یم چې تو امام حسین علیه السلام حمله ویلي په ویر کړی دي د امام حسین علیه السلام ته هغه دینه کربلا ته راتللو د چی سره غله ده د دره پاوډ چې امام حسین علیه السلام سره غله و هغه به چی ته لوړلو مو بشاکه مصابره کوو مشر ته ما غوی چواله ده ار ټیم نیو ته غوی چو زه صرف نن څه ګیلا کوم ځوانه مو تونه ګیلا ده مو هیڅونه ګیلا نشته ده ځوانه تو خپل خاصیت په ویر کړه ده قسم په خدای دې چې ځوان څوره خاصیت لري زه د مرچیږي مړکیږم ایمو د ټوک ټوک بدن رسی ای مشر د نه رسی و څه مشر کسا چې ایمو ټوک ټوک بدن رسی په کور د څه نه لاز خو ګوک سی بیا راوځم ایمو خاک دلته په کور ده چې معلوم وي او مشر نه دغه کسا ایمو مشر نه ګیلا ده دا ځوانان وروتلی دي علیمانو نه ما ګری ګیلا ده چې ځوانان خړ پړتال تر وتلی دي تا مو سکینه مونږ یو ته پاته هو تاریخ تو ته ده کنه اوسه کې راځم کسا ځنه وخت مجبوری د شي دا یو کس وو هغه بیمار شوی وو چې کله هغه بیمار شو هغه ډاکټر ته لوړلو هغه ملازاو ته وکړله هغه ته هغه په طبیب علاج یو ته ولیکلو چې علاج یو ته ولیکلو دغه کس یوه د پورې علاج ته صبر وکړو علاج دخري خو د کس ټیک نه شولو بیا لوړلو هغه په ځي بل ډاکټر نوست وو چې کله بل ډاکټر هغه په ځي نوست وو هغه غلطي ته ملازا وکړله هغه د اپریشن ولیکلو دا سړی بخاره روتلو ځوان څه د سوچ کوي چې دا ډاکټر خو که هغه ډاکټر خو ویلي چې هغې علاج راکړی و دغه ته اپریشن ولیکلو مانځی و هوښیار سړي ونې غږ وکړلو چې هغه وخت کې بیماري دوره وه چې هغه په علاج کابو کېدله اوس بیماري دوره دی چې پر شری سوی خل نشته نیمویا چې څوره پورې کېده مو صبر کړی دی چې څوره پورې کېدله مو خبره په خبرې کړې دی خو ځنه وخت کې مجبوري داسې کې راشي چې پر شنی سوی خل نه وي خو زه ځوان ته یم چې ځوانه دولسم امام به ځان شهید وکړه پرېږده دا مخبره پرېږده دا منافقاتې پرېږده وا دغه دره څو پورې آیا صحیح دی ته به نن دغو دفترو کې خوشحال وي ته به دغو عدالتو کې خوشحال وي خو مخته عدالت امام علي روان دی مخته دفترو کې به امام علي ناست وي په لوی لو څه بیا به سر ټیټه وي صحیح دی زه به نن تکلیف کې وم زه به ټوک ټوکا کېږم زه به جیل ته څم زه به مړ کېږم خو زه بې غیرته زندګۍ نه سل برخې مرګ بېختار دی څه ورته راشي ناره حیدري ونوره ځوانانو ته اپیل کوو چې کسه نن ځوانان راوتلي دي
تقریبا 250 پورې کسان دي. زه سبیله ټولو ته اپیل کوم چې ټول راوځئ، مینې سره وځئ. آیا موږ دا یو نه لمده یو؟ تاسې مونږ زیات خو نه یو چې موږ ډوډۍ شپې تېروی شو، دا ځوانان تېروی شي، تاسې زیات خو نه یو. یا سوشل میډیا نی دمکی کمی کوی، یا سوشل میډیا نی بغاوتی ما جوړوي او که کېږو یا ټیک ټاک خپل خلک چې عدالت ته راوځئ چې پاتې ولګېږي. والسلام.